دې راغی د ټول نه زموږ اوله مطالبه د روډ خو د اخري پړاړو سره پورې دا کوم ځای کې ما تاسو یاد کړم زه قسم خوړی شم چې ما په خپله راستۍ راکړله د جومات راستۍ مې راکړله دا مې راغستلی ګاډی هم پرستو خچول دی د جومات ګاډی و نو هغه زموږ تارکټ ته اخري پولاړي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو قربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ځل بیا د بګیاړ په خاوره باندې موجود یم او تاسو به زموږ هغه ویډیو کتلې وای او ورځ مخکې موږ فیسبوک لا یوټیوب دا ور کړې وه. پای کې دغه ستونزې او دغه مسایل هغه د مریض حالات به تاسو کتلي وو. بیا هغه ډېرور سره پکې بحث هم پوره شوی و چې یاره هغه زه په 4000 روپۍ وړم. بل طرف ته غریبوالی تاسو ته حالات هم پته ده. روډ دغه ډېر ګرانکاري بیچلي ته مریض وي. بهرحال د بګیاړ خلک راوتې دی. ما په شا به تاسو وینئ د بګیاړ لنډۍ خلک هغه ټول سپین ږیري ولاړ دي، څاپېره ځوانان ولاړ دي. وجه څه ده؟ وجه مقه وجه راکمه چې تاسو ویډیو کې کتلې وه د روډ مسلې دي خلکو ته. نور خو به موږ بحث نه کوو، نور د مشران به پخپله بحث وکړي. ما سره یو سپین ږیری کاکا ولاړ دی. بابا ټولو ناول خو راته دا ووایه چې یاره دا چې چېرته ځم د روډ مسله ده، چېرته ځم د روډ مسله ده. اخر دا حالات په کله بدلېږي؟ دا حالات به زموږ د دې قام نه بدلېږي. الله پاک کلام کې فرمایي دی چې یو قوم خپل حالات په خپله نه بدلوي نو هغه الله هغه نه بدلوي. موږ د 40 کالو نه د دې باغ ورسره ملګري وو او دا روډ زموږ ډېر مخکې موږ له انجینر مقام د دې سرنامه کې ده او بیا د هغې نه په دې پله دا څومره کلونه چې 10 کاله حکومت انشاءالله د بعد په دې ملک باندې وکړو. 15 کاله هغه بل څه نوم دی هغه کو نیاز وکړو. بیا زموږ عثمان صاحب پکې 15 کاله د تحصیل ناظم پاتې شوی دی او موږ په هره پیره زه په دې سپینه ګیره د دې لنډۍ کې څومره کسان دي د 6 کسانو څخه زه 8 پیرې دغه ته تلم شاګم ته. په هره پیرې ما ته ښه شوی دی چې منشي رالېږم دا کوم دا کوم. خو په دې 10-12 کالو کې موږ ته بیا چا په ښه نظر نه دي کتلي. البته زه هم په دغه خلکو باندې اطلاع نشته. موږ له مخکې ډېر کارونه کړي دي او دا بله بیا موږ ته بل کړی دا خلکو او د باغ والا موږ ډېرې پیسې موږ راکړي په جوړو مې تاسو حالات ویل دا موږ په دې باندې زور او زور زموږ سواري په څه په ټرکټر کې ده. ټرکټر کې اول کال روژه موږ په ټرکټر کې ټول سواره شو. د جمعې ورځ وه او بره په یو ځای کې ټرکټر راواخته نو زموږ پالس نه مې امیر صاحب په چیله کې دی هغه خپه پورې دغه سره د خپل ماته شوله. دا ټولنیز زموږ زندګي ته د ټرکټر سره ده. مخکې د 2 میاشتې مخکې د کال جمعه ته راغلی و. مخکې ما ته خبره کړې وه او هغه زموږ د میاګانو په جومات کې و. میاګانو 2 شپې د غوږ ته قیام و. بیا د مشران چې کوم هغو ته د جومات والا ته کوم ترتیب ولیکي نو هغه بیا هغه ځای ته ځان رسوي. نو موږ هغه میاګانو سره پیاده راووته ټرکټر له موږ وکړو. سمندر شاه بیا ډېر تکړه ډریور دی. موږ تلو بل لاندې چې راغله لنډیوالو ته ټول راووته د هغو استقبال ته. هلته موږ ورته هغو ډېر ښه درخواستونه وکړي تاسو موږ په طرف زموږ په دې ګډۍ کې پاتې شئ. زموږ ته راشپه وکړئ چوګان موږ ته معلوم دي چوګان کوم ځای کې دي. نو موږ به تاسو سبا پیاده ځئ ستاسو د پیټې موږ چوګان ته تاسو رسوا کوئ نه موږ د مشرانو هغه ویره نه رد کوو. موږ به په دې ټرکټر کې ځو. بره بند ورته وایي دا بند چې نه موږ لاړو ټرکټر خدای کړتي کړي که خدای پاک پکې څوک خوږ نه کړو. دا سپین ږیري ناست دغه ټول موجود دي. دا دروغ خبره نه ده. بیا کومه چاره چې موږ لاړو پراوته چې کوم روډ تل دی زموږ د لنډۍ نه
هغه پوره نمبر څخه خبره پاتې شي دي هغه 100-200 کسان خو نن دې ته راغلي دي زیات خبره زموږ د غم په ځای کې زموږ کسان کم راغلي دي خو غم د زموږ د کړي غم د یو خبره ده بیا موږ د نیوالو د هغه خلکو سره روان شو موږ تعداد هغه په ټریکټر کې وو کله چې دغه هغه زموږ د برخوردار راغلی و د طاهر صاحب هغه چړۍ کې دغه ګاډی ولاړه پینټ موټور ګاډی و د کناټور هغه پاله کوي دا موږ دا خلکو هغه ټریکټر چې هغه ته موږ رسۍ د لنډۍ نه بوت ویولې مخکې تر رسۍ واچولې دا ټوله لنډۍ راوتله د پولاړو په دغه ګاډی موږ په رسو باندې بوتلې په دې زه قسم خوړی شم اوس زموږ مطالبه دا ده چې زموږ د یو لیډر بدخوایي نه غواړو دا زموږ مشران دي که باغ والا دي که مونی صاحب دی که انجینر مقام دی خو موږ دې کام دا فیصله کړې ده چې موږ دې رول له ووټ ورکوو دا روغ خبرې نه دي رول له ووټ ورکوو نو روغ خبرې نه کوي زموږ خلک تاسو په خپله ویل دو زموږ د روډ حالات دا ده چې زموږ د بګیاړ چې کوم روډ جدا شوی دی د لنډۍ د ماندوري چلاګرام سپیدار پارناک لنډۍ او بیا پولاړي بر اشاره دا خلک په دې باندې ټول متفق دي چې موږ د هغې پورې چا له ووټ نه ورکوو چا سره ملګرتیا نه کوو که موږ د چا دا روډ جوړ کړو هغه به زموږ ملګری او موږ به په ایماندارۍ د هغه سړي مرسته کوو البته هر یو چې دې راغی د ټول نه زموږ اوله مطالبه د روډ خو د اخري پړاو سره پورې دا کوم ځای کې ما تاسو یاد کړم چې قسم خوړی شم چې ما په خپله راستۍ راکړله د جومات راستۍ مې راکړله دا راستۍ ګاډی هم پرستو خېژول دی د جومات ګاډی و نو هغه زموږ تارکټ کې اخري پولاړي د هغې نه علاوه زموږ دا لنډۍ ده ډېر غټه علاقه ده ډېر غټ خلک دی پکې هغه ټول زیاته معلوم لکه سړي ته پته نه یو هوټل لیست راوړي په خپله پته ولګي د پورې یو تپوس وکړئ په لنډۍ کې کم از کم د 5 کالو نه چې په کاته کوم بچي دي نو هغه په د 800 نه زیاتې کم باندې زه ته په ثبوت سره ښودی شم د پورې یو تپوس وکړي دغه بچي بازار کې سکولونه شته دی دلته کې چې راځي د یخنۍ موسم کې جو بیا پړاله کې آتا او شي مېندې په سړي پکې وړي ګرمۍ په موسم کې چې لاړې راشي یا کله کې بیا ناسې جاړي پکې وړي نو دا زموږ د کوم لیډر موږ دا موږ باندې نظرثاني وکړه او موږ یې روسو او موږ له 15 راکسته راکړو دغه سکول زموږ د ټول قام یعنې مطالبه ده او روډ د کته د کورګین والا اخري پولاړو پورې په دې کې کوم سره راغی او موږ سره دې عمل وکړو عمل نو کار مونږ شروع کړي چې عمل کار شروع کړو زموږ ملګري خو باغ والا دی دغه پوره سړی دی خو د نن نه بعد زه چاته ملګری نه یم د دې قام چې څه حال هغه به سره زما او کومې پیسې کې د روډ ته راوځي هر څوک چې موږ راکوي نو هغه به زموږ په دې کته دی نه والا د اخري سره پورې چې کوم ځای رواني او هغې نه علاوه بله خبره دا واوره چې د بند ورته وایي یو خدمت کینه یو بند کینه ده د هغې نه پورته موږ د اقامو 50,000 روپۍ کور ورکړلی هلکه ورکړلی که نه ورکړی څنګه وکړې چې کړې ورکړلی که نه ورکړی ما ورکړي چانده کړله چانده د روډ لپاره څو پیسې تاسو ورکړلې 8 लाख روپۍ خپلې د جیبه چانده ما کړله صحیح بیا د پراغو ته چې کوم روډ جدا شوی دی لاس ته نه جدا جیبه ورکړلې نو هغه دوره کوي مې دی که تاسو دا مسلمانان چې اویل د نو روپۍ پیروان شي قام 50,000 روپۍ د هغه نه اخیستې دي هغه وخت د طاهر صاحب راغلی و هلته موږ جلسه کړې وه یو 200-300 جنډې هغه راوړې وې د درډو کټاخیل موږ کټاخیل وو ډېر ښه سړي وو زموږ دپاره شپارس وکړو او د میر مقام انجینر صفت یې وکړو موږ ته یې ښودو موږ ورسره ملګري خو هغه موږ ته ښودو بیا د هغې نه علاوه زموږ د باغ والا سپیناده خبر د الله نور رک کې ډېر ښه سړی د ټول دنیا کې سکولونه کارونه هغه کړي دي نو هغه دغه تعریف موږ ته وکړي چې هغه ډېر ښه سړی نو موږ ډېر خوشحاله شو ما خو د هغو شکریه ادا کړه چې تاسو د ګډ نه راغلي او زموږ لیډران موږ ته ښایي موږ ورسره شپه ورځ ناست یو خو تاسو موږ سره راوړي نو د هغه ماسیوا د تشو جنډو نه هېڅ شی ورسره نه خوړې جنډې راوړې وې بیا هغه برخوردار ته ما وویل چې کوم ځای کې هغه روان ګیر دی هغه مې رموټ ونیسو چې خدای ته وګوره دا کار موږ له دا ګیر بدل کړي ځمکه موږ سیله کړي بیا له ځمکه نه راکوي دا په کته روغ چې زموږ دی نه په دې باندې موږ د سړنیو کې سیمټ دا شی موږ له چې کوم ګران ځای موږ جوړ کړئ هغه وایي چې زه به په 2-3 ګاډی راځم پای کې خو ډېر وخت تېر شو لیکن اوس په پته ونه لګېده موږ مجبور شو نو مجبورۍ نه موږ دا تنظیم جوړ کړی تا تنظیم باندې خو کمیټې ورته کوڅې ته دا شی موږ جوړ کړی دی نو هغه به زموږ ملګري هغه به زموږ لیډري
چې چا موږ د الله روډ جوړ کړ داسې ده که نه ټول پرې عمل دی اخري خبره ده نو زه وایم که د شانګلې د ایم این ای یا ایم پی ایس روډ جوړ نه کړه که سکول یې جوړ نه کړه که د خلکو له سهولیات ور نه کړه خو داسې سپینګیري وجړول دا یو کار یې کړلی او ښه په نره یې وکړه چې نن بابا وجړل او هغه ځان دپاره نه دي جړلي هغه نه بچی نه دی ورکړو هغه نه څوک مړ نه دی هغه نه بل څه نه دي شي خو هغه د خلکو ځپلی دی دا روډ تاسو ولیده که نه زه یم روغ سړی چې پرې راشي هغه ناجوړه کېږي 40 کاله یې ملګرتیا کړې ده او 40 سال بابا وي ما ملګرتیا کړې ده او ما ته دا سمانه میلاو شو چې زما سپینګیری نن جاړي تاسو به څه وایئ په دې حالاتو به څه وایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د علاقې مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم زمونږ د هیچا سره دا دغه نشتي زه خو اوله ګیله د خپل د دې قوم نه کومه د هغې وجوهات دا دي چې یو وړوکی په زانګو کې پروتي او جاړي نو مور یې نه لاس کوي مور ورته نه لاس کوي منګه د دې ځای دغه چې و موږ نه هر سړی ووټ اخلي او څوک په خندا رانه اخلي څوک رانه د پلاستیک په غونجۍ باندې اخلي څوک په بله خبره اخلي څوک په هغه ټیشن کې 200 یا 300 روپۍ له الله کې په هغې رانه اخلي دا ټول قصور اول زما دی پسې د دې ټول علاقې دی که چېرې موږ دغه ورکولی زموږ نه وروستو روډونه راوتي دي هغه ټول سیمټي شي دي هغه ورځې زه بره د سنیلي درې د دغلته یو لاسنیوه و هغې له تللی وم د هغه ډېر راتلم ماله په مارتوبه کې یو رشکه په داسې چړای کې مخې له راله 15 تنه پکې ناست وو نور وجه نه وه خو هغه روډ رو و زمونږ دا روډ چې څه وران دی دا اول زمونږ د لاس وران دی موږ دا غور نه کوو چاته ویو نو جړه فریاد نه کوو ځو نو منډه تړله دا پسې نه وهو هسې موږ له هغو چېرته کار نه کوي تاسو به ولې جړه فریاد کوئ تاسو ووټ نه دی ورکړی ووټ موږ ورکړی دی خو دا ووټ موږ په داسې طریقه ورکوو چې په صحیح طریقه نه ورکوو اوس موږ اتفاقا ټول را جمع شوي او په دې اتفاق کړی دی چې موږ به دا ووټ هغه چاله ورکوو چې موږ له اول دا روډ وکړي وروستو به هغه له موږ دغه وکړو روډ یې موږ له شروع نه کوو نو موږ پسې دې نه راځي موږ وله نو ووټ ورکوو نه د حاجي صاحب خبره وکړه لکه زه د باغ سره موږ د باغ سره هم ملګرتیا کړله اوس د حاجي صاحب ملګری ما ملګرتیا ځکه چې ورارم هم دی خو لیکن چې هغه دا روډ دغه نه کړي نو موږ له نه ورکوو که نه نه ورکوو وله یو کس له نه ورکوو زموږ دغه مطالبه ده چې دا روډ موږ له د غوریجه د موړ نه د بره چوکه پورې پورته که څه ټکه پکه کار وه دا روډ موږ له جوړ کړي موږ به هغه چله اتفاقا په قرآن قسم به له دا روډ دا ووټ ورکوو هغه به موږ له دا روډ کوي او د دغه په ورځې به د جلوس په طریقه ولځو د دې سیاست د مشرانو نه مې دا ګیله ده که نور دونه راځي دلته خو ضرورت نشتی دغه نشي زموږ خو ضرورت دی هغه ورځې تاسو هم دلته راغلي وئ ګاډي دلته ښه دي هغې ته موږ زورونه کولو مریض و هغه مریض ډېرې ورسره دې کسانو ډېر خوله ووهل اشر یې وکړو او هغه مریض یې په عذابونو باندې په 3000 که په 3500 روپۍ باندې دغه کافي وړی نو هغه ډېرې ورته هم ګناه نه ځکه هغه په دې را ګاډی چې بوی تیل لښکوي ګاډی روانېږي هغه ورته زموږ یو ګاډی ارغښتی هم دی د دې روډ د وجې نه چې دا روډ زموږ داسې نور زه نه وه خو ګاډی ودرو او ګاډی ته دغه شو خدای ته هغه سولۍ بچ کړی هغو ته ودنګله ګاډی خس خس دی موږ کبال کې ورکړی دی کړی دی نو د دې سیاست والو زما په دا ګیله ده چې دوی خو دې لاسنیوي له راځي دا روډ باندې په خپل ګاډي راولي ویني نو که دوی په موږ باندې لږ ډېر رحم کولی یو کس یو چړایي جوړه کړې بل بله چړایي جوړه کړې بل بله جوړه کړې یو ښه به دغه به کوو خو نه هغو هم داسې دغه د خړله چې یاره بګیاړ خو دی د ده ووټ په یوه شپه کې موږ دغه کولی شو دا خبرې تاسو په دې کومه چې په دې به عمل یې ګورې داسې نه چې بیا سبا له بیا دغه بیا یو د یو سره بل د بل سره بل د بل سره موږ به په قرآن قسم دا ووټ دا پیره دې روډ له ورکوو چا موږ له دا روډ جوړ کوو هغه سړي له به دا ووټ ورکوو که جوړ یې نه کوو بلې علاقې ته به وباسو خو دې کسان له به یې ورنه کوو یې به په دې عمل که نه نه به وځو که ورڅو دې ورغړو بل چا له به ورکوو خو دغه به ده خو نه دوی له به ورنه کوو ولې دوی دومره دغه نه کوي دا ټول زموږ مشران دي چې یوه چړایي جوړه کړي تا به یو له ووټ ورکړی ما به بل له ورکړی بل به بل له ورکړی ټول موږ ته پرېږي یو نه ټول موږ چې کیسر ته موږ نه دی ویستی بل ځای ته نه دی ویستی خو دې کسانو له ورکړل دی
په کار دا ده چې دوی یوه چړۍ جوړه کړي زموږ دا روډ به جوړ نه و زموږ نه وروسته ورته د لانډۍ بالو اشارکوټ روډ دی هغه بره دغه ته شوال دغه بره رشکېږي په 200 ځي زموږ دې ځای ته چې دا روډ برابر وي په 200 به راشکه راتله تاسو بله اوس په خپله ویلو ګاډی په څو ته 4000 روپۍ په 4000 نو چې په 200 باندې موږ دا روډ روغ وي نو په 200 باندې دا ځای راشکه راتله 200 راتله 200 ته وګوره 400 ته وګوره 400 ته ناجایزه خبره نه ده دا څه زموږ د بېخوندتیا او څه زموږ د مشرانو دغه چې هغه په موږ داسې دغه کړی چې زه د بګیال نه به ووټ یا په 300 واخلو یا به د پلاستیک په ګونجۍ والو یا به په ډوډۍ دې والو یا به په بل څه یو داسې معمولي خبره والو په دغه موږ د خړې خو دا پیره موږ په قرآن قسم باندې عمل کړی په جومات کې موږ ولاړ دا جومات دی دلته چې موږ به ووټ هسې ورنه کړو چې څو دا روډ موږ له نه دخلې زما دغه خبرې وي اخري فیصله دغه ده په هېڅ شي نور نه ورکوو خو په دغه روډ چې دا روډ چا موږ له جوړ کړو هغه زموږ لیډر دی هغه زموږ مشر دی هغه زموږ خوښ دی شروع کوم په نامه دغه لوی ذات چې د ویړ کائنات روزونکي او پالونکي دی زه د دې علاقې یعنې بګیاړ ماندورې لنډۍ او چیلاګرام دا یو ویلیج کونسل دی د هغې سره تعلق ساتم نور خو زموږ ډېرې مسایل دي لکه تعلیم دی صحت دی بېروزګاري ده او نور ډېر مسایل دي خو نن چې موږ دا غونډه دلته راټوله کړې ده او دلته موږ په باز کوو میډیا والا موږ راوستې دی دا صرف یو اهمه مسله ده او د ډېرو مودو نه راهیسې دا مسله چې ده دا پرته ده دغه شانتې که زه تاسو ته هغه مسله ده د زموږ د روډ دا اوس چې کوم ویډیو پې تاسو وکتلې پرونه پې هغه د مریض هغه ویډیو شوې وه نو دا یو اهمه مسله ده او موږ دلته راټول شوي په دې باندې موږ نن اخري دا باز کوو د تنظیم د لاندې زموږ تنظیم دی چراغان هغې د لاندې دا یو غیر سیاسي غونډه ده زموږ په چا باندې تنقید نشته اوس تاسو د دې روډ زه یو هسټري بیانوم چې دا روډ کله شوی دی او آیا په دې چا کارونه کړي یا نه دي کړي زموږ دا روډ چې کوم دی دا لینک روډونه چې کوم شوي دي زموږ د علاقو کې لکه مارتوبه کې شوی دی په پیزه کې شوی دی دغسې نور ډېر شوي دي نو دا روډ چې دا د مشرف په دور کې په 2001 کې شوی دی چې په 2001 کې نن 2022 شروع دی تقریبا 20 کال وشو او په دې باندې داسې نه چې په دې باندې کار نه دی شوی په دې خو هسې په نوم په دې باندې مثال په طور که موږ حساب وکړو تاسو ته او نو په دې تقریبا 12 سنواله د 20 پورې ټنډرې شوي دي دا ټنډرې پې شوي دي او کم نه کم ټنډر چې دی هغه 9 لک روپۍ دا نور زیات یو دغه 30-35 لک دا به زه ښه په لکه په ثبوت به دا ټنډرې زه میډیا ته ورکوم پوه شو چې په دې باندې دا ټنډرې شوي دي پوه شوې خو حالت یې دا دی نه پیسې چېرته لاړې نو دغه خبره ده که نه ګوره مثال په طور هر یو ایم پی هر یو ایم این ای یو سیاسي لیډر چې په یو علاقه کې کار کوي نو هغه که د مثال په طور د 1 لک روپو کار کوي نو هغه ورته خپله تختۍ لګوي چې سبا لپاره زه دې علاقې ته راځم خپل د اوټرانو ته راځم نو زه به د دونه اوټ غواړم نو دا به یو ثبوت وي دوی به زما نه تپوس چې آیا موږ تاسو له اوټ راکړی تاسو موږ له څه کړي نو زه به ورته دا ښیم چې ګوره دا روډ مې کړی دا بورډ لګېدلی دی روډ دی سکول دی یا داسې بل نورې مسلې دي نو دا به یو ثبوت وي نو زه په چیلنج ویم زموږ کوم دا بګیاړ علاقه چې کوم دا ویلیج کونسل چې دی دا په 2 ویلیجو کې دی یو پورې بګیاړ دی چې هغه د الوس یون کونسل سره تعلق ساتي زموږ دا کوم د خوړګۍ سره دی خو چې کوم دی ماندورې او لنډۍ او چیلاګرام او اشاړي پارناک دا چې دا د نیمکلي ویلیج سره تعلق ساتي نو په دې پوره دواړو ویلیجونو کې به یوې منصوبې ته اوسه پورې بورډ نه لګېدلی چې یو منصوبه غوښته دی نه نو څه جی دغه خبره ده که نه ځکه کومې ټنډرې چې شوي دي هغه ټیکهدارانو خوړلي دي په کمیشنو یې خوړلي دي بیا چې موږ تللو لکه هغه خو زموږ ګوره په هغه مشهور نشته خو کوم لا لږ ډېر کسان چې کوم دي هغوی بیا راپاڅېدلي دي هغه مسله منتخب کوم چې اداري دی هغو ته یې وړله پوه شوې نو دغه زموږ دغه سیاسي کسان بیا راغلي د هغه ټیکهداران په شاته ولاړ دي پوه شوې او هغه خبره چې د هغه یې دفاع کړې ده نو اوس نن نه بعد موږ د دې تنظیم په سطح باندې دا فیصله کړې ده چې نن نه بعد زموږ په دې علاقه باندې چې کوم کار کېږي موږ به هغه ټیکهدار دا غره زموږ دا مطالبه هر ټیکهدار ته چې مثال په طور یو حکومت یو اداره یو کار ورکوي هغه ورګاډر ورکوي چې آیا دا ورګاډر ویسه او هغه علاقه کې کار وکړه موږ به هغه ټیکهدار نه زموږ دا مکمل موږ اتفاق دی چې موږ به د هغه ټیکهدار نه د هغه ورګاډر مطابق کار غواړو پوه شوې بله خبره دا ده چې اوس بلدیاتي ټاکنې را روانې دي او په دې میاشت 2 کې نو موږ دا ټول قوم متفقه ته ورمنې د دې تنظیم د لاندې
د دې تنظیم ته ټول قوم متفقه او مرسته حاصله ده او موږ پکې دا یو بل سره دا لوزنامه کړې ده چې موږ ډېر وټونه ورکړي دي مختلفو لیډرانو ته، خو دې پیره به موږ خپل وټو هغه کس ته ورکو، هغه لیډر له ورکو چې زموږ تقریبا دا 2-3 کیلومتره روډ تاسو وکتو، د دې حالت تاسو وکتو، په دې چې څومره روپۍ خرچ شوي دي هغه ما تاسو ته بیان کړي، خو تر څو چې دا روډ موږ ته په صحیح طریقه باندې په صحیح طریقه په دې باندې ترکول یا سیمنټ نه وي شوي، نو تر هغې پورې موږ به هېچا هم اوټ نه ورکوو او موږ به د دې نه بایکاټ کوو. زما دا اخري خبره ده، پوه شوې، او دا زه خپل نمایندګانو ته رسول غواړم، پوه شوې، که نه زموږ بیا د آینده اوټ نه بایکاټ وي. والسلام. تراشه کنه بل مطلب دا چې ډیر ګرم یا 4000 روپونه دی خبره کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول نه خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دا دویم دریم ځل تاسو زمونږ دی روډ باندې راشي او زمونږ د عجزۍ هغه اواز اوچتوئ. بله تاسو به لیدلې ستاسو د مخې خبره وه دلته کې زه روان وم او یو مریض په لاره کې اسولو ما سره ډېر ابیاس وکړو، ما ورسره هم وکړو، خو زمونږ د روډ دغه حال دی تاسو یې نه ته به 2-3 پیرې رالي ویډیوګانې دې وکړې. موږ لا په 2001 کې زمونږ دا روډ راوتی دی او دا اوس 2022 دی د خیره سره، خو اوسه پورې یو سیاسي سړی به داسې ونه وي چې ما دې ځای کې دا کار کړی، ما ورته بورډ لګولی دی او ټانډرې پې 15-16 زیاتې شوي دي او هر سړي پې پیسې راویستې دي. یو سیاسي سړی ولګي هغه داسې کار وکړي چې وایي ما سره جیب کې خرچه نشته، هغه ولګي راوځي زما په باګیاړ کې به ټانډر راوباسم، هغه خرچه والي ځان له په جیب کې کېږدي. موږ ته څوک داسې نه وایي چې یاره دا کار دی ستاسو په دې روډ مې راویستې دي، دا پیسې ځان له وخوري، زموږ پیسې دغه شانې کې ضایع شي. څوک د تپوس خو موږ هم دا خلک تر اوسه اوده وو، چا یو ځای کې ووټ ورکړی، چا بل ځای کې دغه په ابیاس باندې دغه شی دی، څوک یو سره څوک بل سره. اوس د نن نه بعد زموږ دا خلک ټول چې دی دا راوتی دی، دا متفقه دغه کړی، دا چیلاګرام دی، بګیاړ دی، ماندورې دی، پارناک دی، لنډۍ ده، ورته بنجو دي، ورته نری تنګي والا پکې دا کسان راغلي ټول ولاړ دي. دو ټولو دا یوه فیصله کړله چې زموږ واحد دا یوه مطالبه ده چې زموږ روډ کوم سړي موږ لا د 2 کیلومترو پورې وسه د الیکشن نه مخکې په دې باندې چا سیمټ وکړه، پوښې کراله، کار یې پرې راله وکړو، موږ به هغه سړي له قسمیانو ووټ ورکوو، د دې ځای نه به د جلوس په طریقه باندې ځو او ټول به په یو ځای ځو، هغه سړي له به ناره لګوو. موږ چې د چا سره د نن نه مخکې په کوم ځای کې چا سره ملګري موږ او له ټیشن ګټلی پرزول کړي خلکو له غوایمې کړي دي، خو چا موږ ته ښه کتلي نه دي. په دې خبره ستاسو عمل دی که نه؟ دا لاس چوت کړئ، د ټولو عمل دی که نه؟ نو موږ خو د ټولو ناول نه ستا شکریه بار بار ادا کوو چې ته راغلی او زموږ د دې غریبانانو خلکو اواز دې اوچت کوه، زموږ جړه فریاد دې واورېده. نو زموږ آخري خبره دا ده چې زموږ د دې قوم، دا کوم قوم چې دلته ولاړ دی، دو به دا یوه فیصله چې را روان دا بلدیاتي الیکشن چې چا موږ له په دې روډ کې کار وکړه، دا اوټ به موږ هغه له ورکوو، دې من به د ټولو عملي. دا خبره زموږ به قسمي په دې کې به هېڅ قسمه دغه نه چې کوم سړي کار وکړو، هغه که د چاګم وي، هغه که د باغ وي، هغه که کته حاجي صاحب وي، هغه که کته د دونکاچي حاجي صاحب دي زاهد دي، چا چې موږ له دا کار وکړو موږ به د هغه سره ولاړ یو. والسلام. خبره نور نه ده، خو دې قام ته خبره کوم. لکه زمونږ د سیاست خبره کې ده هغه په لاسنیوه ده. کله چې زمونږ د معزز خلک زمونږ لاسنیوي راشي نو موږ دا ټول قام خوشحاله شو، خپل غم رانیول شي چې ماله زما ملګری زما لیډر راغلی. تاسو ته دا خواست کوم چې زمونږ مړه باغ نه بخلی کېږي، هغه راشي موږ ته څوک ته بالښت وایي، څوک ته پکه وایي، یا څوک څه کوي څوک څه کوي. زه تاسو ته سوال کوم چې د دې روډ لپاره قرباني وکړئ او بیا ته سوال کوم د دې روډ لپاره دا قرباني وکړئ، د دې سکول لپاره دا قرباني وکړئ. پرون نه بله زموږ په دې کې د بل پیر پراته زموږ جرګه شي او یو 100 کسان راغلي مشران، او هغه خبر زموږ هغه شی نه شو، نو هسې خلک خبر شوي دې ځای کې سپین ږیری سړی جوغان نه ملي په دې غم کې ناست دی، غم کې بند دی. هغه ته یو پنډه سړی چې یو خټ خان سړی هغه ورته وایي چې تاسو په بګیاړ کې د خبرو د قوم ته تاسو ته کومه چې تاسو څنګه د جرګې کوئ، تاسو خو ویشلی خلک یې، تاسو خو ویشلی خلک یې. نو هلکه که موږ ویشلی خلک نو موږ چا له ورکړل دی، خو انجینر مقام له ورکړل دی، د هلک فضل الله له ورکړل دی او حاجي مونیم له ورکړل دی. دغه زموږ مشران دي. بیا چې دوی راشي نو زما د په خدای قسم موږ ته ډېر خوشحاله وو، کته کېږو پورته کېږو ورته موږ چې د هغې لاسونه لاړ شو نو خو غټ خلک دی
منګه په دوربین کې بیا کله یې هلته غټ مخ کله سوپونه هسي شونډونه یې تړلي منګه ځان تنګ تنګ کوم چې هلکه زه هم لاسنیوی راغلی ما نو زه تاسو دا سوال کوم چې په دا خبره دوکه نشته چې د سړی ما لاسنیوی راغلی دی زمونږ کلیګي دا بیا خبره پاتې شوه د اوس په ووټ پسې خلک بیا راځي موږ ته به هغو داسې وایي لکه څنګه چې هغوی ستاسو ووټ تسخیم دی نو په دې بلوله به راځي دا خلک زمونږ په موږ ګران دي چې راشي نو وروره ووټ خو زمونږ د دې روډ دی او که ته زمونږ سره چیس کې چې ته ضرورت ته چیپ وکړم اوبه څکې ته کې تاله اوبه راوړم که وږی چې تاله جوړ ډوډۍ پخه کړم داسې به موږ تاسو کوو خو د ووټ وعده به په 200-300 روپۍ باندې خپل ووټ نه خرڅوو نه به خرڅوو که نه تاسو به د خدای عمل به یې که نه نه به خرڅوو بیا د ملګرو دوست خبرې داسې وکړي چې موږ به خپل ووټ نه ورکوو دا نه ورکولو کې زموږ مطالبه نه کېږي موږ به ووټ هغه سړي ته ورکوو لکه فیصل صاحب ته د پلور نه ووټ وړی دی او د اوس ایم پی دی خو په دوربین کې ما خپل کور ته راغلی دی ما له ووټ نه راغلی نه خو ما له مېلمه په خاطر ورته کړی دی ډېر څلې کسان سره وو ټول خلک به خبردار دی ما هغه بیا په دې پوره کې نیول دی هغه سړي ته به د علاقې نه باري زموږ به غټ بېغیرتوب دا ووټ به زموږ په ډېرې ناچارۍ باندې ځي خو موږ مجبوره ووټ به هماغه سړي ته وکړي په دوربین کې بیا هم نه وینو تاسې به کوو که نه چې په ژوند کې به هم هغه سره موږ نه وینو بیا په ژوند کې نه ورته زموږ ته مطالبه شته او بیا به څه چل وکړو دې خلکو مخکې چې دا 50 روپۍ کور ورکړل دی زموږ به دا عملي دا یار حاجي ولاړ دی ابن عبدالله باندې دا ټول موږ شروع کړل دی او کشۍ دا موږ سره په لاس کې دا موږ په کشو واخل دی البته هغې نه بعد موږ به بیا قوم راوځو که د بلډوزر کار دی په هغې به چاندې ورکوو بلډوزر به راولو که د کشۍ کار په کشۍ هم د قوم به ځان په خپله کوو یو لیډر د موږ کار نه کوي ستاسو خبره دا ده موږ د دې علاقې کوم کسان چې په نورو درو کې پولیس شته استادان شته بابوګان شته های سکولونه شته میډل شته په هر کور سره پرامیانې دا شته موږ د دې مشرانو د دې لیډرانو نه هېڅ شی نه دی غوښتلی دا زموږ یو مطالبه راله چې دا روډ موږ له ونه کړي نو موږ قسمي عدوله ووټ نه ورکوو دغه زموږ آخري فیصله ده او ټول په دې دا کسان دي دا مشران دي او نور هم دي ټول زموږ کشران هم په خپل قابو کې دي زنان هم په خپل قابو کې دي یو ووټ به هم زموږ د دې ځای نه ویني چې کوم ووټونه زموږ بار دي کوم ووټونه هغه به له موږ راولو د خو به بار چې په لاهور کې دي کراچۍ کې دي هر ځای کې دي هغه به له موږ راولو خرڅه به د هغه ټیکټ به د هغې نورې خرڅې دې موږ نه الو خو ټیکټ به د هغې د آنې جانې موږ به له ټول راولو ووټ به له ورکوي خو زموږ دغه یوه مطالبه ده ځکه دا د افسوس خبره ده په پیزه کې یا په بره په نورو درو کې په درډ راګیشم کې په دې کې پولیس شته استادان شته ډاکټران شته هر قسمه زموږ په دې کې هغه چپړاسي هم نشته خو دا ګیلې موږ د یو کس که نه نور هېڅ نه چې په تعلیم موږ نه دی کړی دا چاپړاسي توب خو بې تعلیمه له نه ورکوي موږ له دې مشرانو هغه چاپړاسي توب هم نه دی راکړی خو نه موږ چې اوس دغه مطالبه کړله دا مطالبه به زموږ قسمې وي نه دې موږ پسې کور کور ته ګرځي نه دې موږ کې ګوتې وهي چې یو ته وایي دا جان نه دې پورته راځي کوم یو کس په دې خبرې فیصله وکړه دا کولی شو که د جیبه کوي او که د حکومت نه یې کوي زموږ په دغه کار نشي کولی هغه دې موږ سره مخامخ شي موږ به ورسره قسمي عمل وکړو او کله چې یو دا خبره تاسو ته کوم مخامه که چېرې عمل موږ یو سړي سره وکړو د 1 کیلومتر وکړو د 2 وکړو د ټول روډ وکړو بیا بل سړی راغی موږ عمل وکړو د هغه سره عمل وکړو بیا بل سړی راغی چې زه پې سیمنګي مرمر لګوم خو زموږ به ورسره عمل نه وي ټیک ده که نه بیا به ورسره نه وي بل سړی راځي هغه به شیطانۍ دپاره راځي زموږ دا کار به روانه وي نو که هغه وایي زه پې سینګي مرمر لګوم خو موږ باقه مینه چې چا سره خبره کړي عمل کړی نو په هغې به زموږ عمل وي که نه بسم الله الرحمن الرحیم زموږ خو دا مشرانو کمې دا خبرې وکړو دا مشران دي موږ له خبرې خو په کار هم نه دي موږ خبرې وکړو خو په هر حال موږ دا څو خبرې پکې خپلې به هم وکړو لکه زموږ خو دا مشرانو کوم تنظیم دا مسله لکه د مشرانو بیان کړه که نه دا خو یو تنظیم مسله ده داسې دا تنظیم دو جوړ کړو چې موږ به نوې مخې ته لکه کوم مشرۍ کم کار دی دا موږ په دې تنظیم سره په لحاظ په دې خبره به کوو که نه خو آیا موږ چې دی نو په دې ځای نه دې لنډۍ نه واله تر لال سره پورې د لال سر او د پلاړو پورې مونږ په پینډۍ په کراچۍ کې مونږ مزدوري کړې ده بورې وړي دي مونږ د بورې مزدوران یې مونږ دیاړي کوو که نه ما خپله ذاتي چې دی نو مونږ 60,000 روپۍ په دې روډ کې ورکړي دي یو کور هغه نه تقریبا 8-10 لاک روپۍ جوړېږي
هغه تر نننۍ ورځې پورې کم لیډر موږ ته تر نننۍ ورځې پورې 2019 کې موږ دا ورکړي دي تر نننۍ ورځې پورې موږ ته یو لیډر هغه پیسې نه دي راکړي لا خپل څنګه ستاسو هغه موړي دي هغه زمونږ هغه هم موړي دي نو مطلب دا دی چې آیا روان الیکشنونو کې زمونږ د دې روډ دا مطالبه مشرانو کومه کې خو دغه مطالبه به زمونږ هغه پیسې کمی زمونږ د مزدورۍ دي هغه پیسې زمونږ نشي زمونږ ته یو د سکول سخت ضرورت دی په دې لانډۍ کې بره زمونږ تقریبا 9,800 آبادۍ بچیان دي هغه ځای نه راځي کته هغه د سبق نشي ویلې راتللی نشي او د بارانونو د واورو کې دا موسم دی پس دا وګورئ که نه نو آیا د دې نه مخکې وروستو زمونږ دغه مطالبه ده په دې به موږ ټول مطمئن یو او دا زمونږ یو تنظیمي مسله به وي او په هر حال تیر خو چې هر چا سره څوک په پالټۍ کې لاړه چاته لاړ راغی هغه مسله به نه وي نوې زمونږ دا مطالبه مشرانو کې خو دا زمونږ د کشرګل په دې به عملي دغه خبره زمونږ ده قدرمنو کتونکو تاسو د دې مشرانو خبرې ښه تفصیلي خبرې به تاسو اورېدلي هغه مشران وي دا ټول مشرانو لاړلي خو هغوی ووایي دومره به کته د کسانو ته ما ووایي دومره مه خوږېږئ چې تاسو څوک تېر کړي دا اصل کې د دوی هغه خوږوالی د بګیاړ والا دومره خواږه شي او حقیقت دی زموږ په دې علاقه کې په ټول پورن کې دا یاد خلک دی دا به دې مشهور دی چې دا اخلاقیان خلک دی حیادار خلک دی په پښتو په دغه مین خلک دی او ډېر خواږه شي هغه خوږوالی چې هغې مشرانو تېر کړي دي کاکا ووایه څه وایي نحمده نصلي علی رسوله الکریم خبرې خو دا یوه خبره وه چې کوم زمونږ میا صاحب سپنداره وکړله پانا خان پکې خبره وکړله دا خبره ده مونږ د حکومت کې پاتې کېږو 40 کاله مونږ په یو ځای د یو سړي سره ولاړ یو او زمونږ د روډ حال دا ده زمونږ د بچو حال دا ده هغو ته مونږ 20 پیرې جړاګانې کړ دي هغو نور څه که چې مونږ نه مطلب راکړی هغه مطلب رانه هم اوچت کړی دی 2 کاله وو هغه رانه اوچت کړی دی سکول څه که هغه مطلب مونږ نه هم اوچت کړی دی منطق چې یادېږي زمونږ بچي د هغه ځای نه روانېږي ماشومانان او دلته کې راځي په دې خوړونو کې نو مونږ ته د سکول ډېر ضرورت دی او د دې ګلکې ضرورت دی که چا مونږ له دې ګلکې کې کار وکړو نو زمونږ به هغه ممبر وي هغه به زمونږ لیډر وي مونږ به ښه په ښکاره مونږ په هېڅ چا خرڅ نه یو او چې په چا خرڅ نه یو د چا په کوټه کې ناست هم نه یو خپلې کوټګۍ خولۍ راکړ دي هغو کې ناست یو خپل کار کوو دا روډونه مونږ د میا عبدالله بابا نه شروع ما کړ ده ما په دې تنه باندې او د بنج اوبو ته ما د کشۍ په څوکه وښکل ده کشۍ په څوکه ګوتې ما خپلې پکې بیلل دي اوس نن دا ګلګډه دا تیاره ګلګډ مونږ یو لیډر جوړ کړي مونږ په ښکاره به د هغه سره یو یوازې زمان د پلار نه چې پیدا دي نو هغه 80 وټونه دي په یو کور کې دننه د زنانه او د نارینه زه به هغه چاله ورکوم چې زما په دې ګلکا کې کار وکړي زما په دې خبره به د ټول کور عملي نور خبرې نشته د مشرانو کړ دي چې دغه غوره خبره مشرانو افسرانو السلام علیکم خبرې خو دې مشرانو وکړلې کسانو پکې ټولو خبرې وکړلې خبره مطالبه زمونږ صرف د دې روډ ده پرون کابل پرون پکې لاره کې یو مریضو هغه ګاډي والا سره پکې شر شوتار موږ هم وکړو زه هم پارټي موجود وم خو خیر شر شوتار خو داسې چې د رسونې خبرې هغه 3,500 روپۍ غوښتې و په 3,500 باندې خو اوس هغه نه مریض و یا نه خو د دې سره زیات مریض شي د لارې د حالاتو د وجې نه حالانکې دا 2.5-3 کیلومتره لار ده او 3,500 روپۍ ورکولو اسې تاسو ځانه سوچ وکئ که جایز وي خو ټیک که ناجایز وي نو موږ خو داسې په یو کنده کې د پاکستان کې اوسېږو خیبر پښتونخوا کې الحمدلله اوسېږو خلکو سره اوسېږو خو په موږ باندې د خلکو داسې ځان غلی کړی دی چې لکه یو غاړې ته کړي یو څوک هغه سپیندا خبره څوک چې لاړ شو السلام علیکم زموږ یو کار دی څوک سپیندا وي موږ یو یاره ماته سپیندا ویل ماله دا پوره ده چې بل ته لاړ شي میا صاحب جو وایي چا میا صاحب یې ماته ویلي چې څوک وایي نن نه پس به ماته زیړ دادا وایي څوک سپیندا ده وایي څوک تور ده نو زه یم چې که په دې باندې هم زه خوشحالې کړم نو دا خبره ده موږ خو درخواست کوو که ګورنمنټ په خپل پیچ باندې علي یا سیاسي لیډران کولی شي یا څوک کولی شي نو زموږ د ماندوري د چلاګرام د سپیدار د پیرکوز یا لرګې لنډۍ او پارناکو بیا شاړي نری تنګې دا ګورې کلي کورونه نه دي دا علاقې دي اولا کې په الیکشن کې زمونږ مشران چې راشي هغو په کورونو ګرځي بیا د هغوی سره مونږ خپل ذاتي خپل مرګري سره داسې ګرځي بل پکې خپل مرګري سره وګرځي ځان ستړی کړي نو زه دا چینل ورکوم هغه کسانو ته چې هر څوک چې او هغه د دې ووټ په تمه څومره چې دا د دومره نورو ګټو انشاءالله زه یم چې صوبایي ممبر به جوړېږي صوبایي ممبر به جوړېږي دومره ووټونه د مشرانو وي چې را
تاسو دا دغه وګورئ پولې وګورئ په هغې کې څومره تعداد دی نو دا پولې خو د ځمکې نه دي خو دا به هم د چا نه پیدا وي که نه نو هغوی خو به موجود وي اوټران که نه نو دومره به یې میندې دومره به یې وروڼه یې دومره به یې پلار به یې مور به یې دا ټول چې ورسره کې دا ټول روټ دی په یو ځای خبره ده څوک چې کوي زه هغه له دا ښه په دغه ورته یم چې سړیا راشه په زیق او دا د واخله راشه واخله په کور مه ګرځه درېو څلورو مشرانو سره خبره وکړه هغه به د هغه به عمل وکړي موږ عمل کړی دی په قرآن په دې جومات کې دا جومات دی موږ دا عمل کړی دی چې موږ به ووټ هغه سړي له ورکوو چې موږ له دا روډ وکړي خو چې شروع کړي البته کارونه ډېر شي د مشرانو خبره ده وي لاړ چای بي وړله زموږ د مخې ډېرې پیرې شوی دی چې موږ لاړ شو چې موږ له ماشین راکړي اوس چې جګه ریپیرینګ دی ریپیرینګ خو موږ نه پېژنو انګلیش نوم دی خو موږ ورته مرمت وایو هغه شی وکړي خاورې راوړي ته یقین په خدای وکړه ماشین په لنډۍ کې باران شوی دی ماشین چې واپس تا خپل زنګون لګاو ته نه شو تللی داسې زموږ د روډ حالاتو هغه د لاندې راتله موږ وي هایوې دی ساده خلکو او رامنډې پې وهلې وي مزې دي نو دې دپاره زه تاسو ته یم چې موږ له ټیکټر زندهباز زموږ ټول دغه په ټیکټر دی لوډر ټیکټر او حالات زموږ داسې دي چې موږ له صرف دې قام له زه نه غواړم دا ښه قام ټول غواړو موږ چې موږ له روډ پکار دی او دغه یوه مطالبه ده اوټ په یو ځای که یو سړی په چغه غواړي په چغه ولورکوو که په جلوس شکل وي په جلوس شکل ولورکوو که څنګه وي نو هغسې به ولورکوو دا د دې علاقه مطالبه ده او وسلام هر یو لیډر چې راشي نو وایي ما سره دې پلان کې هېچا سره مه ځئ اوس موږ دغه یوه خبره چا سره مه ځئ ما سره پروالو ته لاړ شه ما سره فرناک ته لاړ شه ما له ډېرې خبرې نه راځي زه یوه خبره کوم چې دې مشرانو زمونږ څه عمل کړی نو زما د خاندان د هغو سره دا عمل دی چې چا مونږ له دا روډ وکړو نو مونږ به دا اوټ په حق د خدای ورکوو مونږ باندې غم دی مونږ ملګري ټول په غم کې ناست دي نسب مې ټول په غم کې ناست دی لیکن دا حق به زه دغسې ورکوم دا اوټ دې مشرانو چې کوم عمل چا سره وکړو نو زما ورسره عمل دی په جهر الرحمن الرحیم زمونږ خو دا دغه دی چې زمونږ دا روډ د ډېرې مودې نه دغه شی دی شاول لاړ شي لته پکې ووایي بیا ځي او ټول چې دی اوبه وړلی او څه کاروبار پکې چې څوک کوي هم نه کوټ زموږ نه غواړي موږ نه بابل روډ جوړ کړي بیا به وله اوټ ورکړو اسې زه خو یم تا ته لکه هغه خبره وي 21 توپو لکه تا ته سلام پکار دی چې یاره ته په دې روډ باندې راخېږې ګاډی چې راخېږول او ډېر مشکل دی خالصه د مرګ سره مخ ور ټایم لګه روډ ډېر خطرناک دی بله زموږ نه یو ګاډی به دغه بر ځای کې غذار شوی دی د روډ د خرابتیا په وجه منې روډ انتهایي خطرناک روډ دی او جی دا به یې 3 کیلومتره لار به یي 3 کیلومتر او جی تقریبا څومره سوالونه څو پیسې الی سوالونه خو 3000 روپۍ اخلو یعنی لکه یو 1 کیلومتر کې تاسو 1000 روپۍ الی او جی چې جوړ روډ نه 1 کیلومتر په منټ کې والي کیږي بالکل جی والي کیږي لکه 3000 روپۍ تا واغستې بالکل جی خو دلته خو 3 منټه نه لګي نه لګي ډېر ټایم لګي دا 3 غنټو نه زیات ټایم لګي روډ خراب دی چې ګاډی خرابېږي کار راوباسي او جی کاکا ګاډی دې بس وکړلې بس ګاډی مې کړی حساب د 1000 روپو لار ده ګاډی مې ډېر مشکله کړی په 3000 روپۍ په 3000 روپۍ او تر سره هم اوس یو مریض را سره هم دی شاته هغه وړوکې خپه ماته ده او دا دومره خراب روډ دی دې روډ د وجې نه زمونږ بله یو ګاډی هم کلټي شوی ده بره دا د خرو لار ده د کچرو ګاډی به شاید نشي بولدی خو بره دا خبره دی دا زمونږ سره واقع دی دا مجبورۍ د وجې نه مونږ سره ځي اس نه ډېر ګران کار دی په دومره خراب روډ کې ته مسجد کې ناسې ړنه خو به دی الله خبرې دی نو خو شی وجې زه د باندې د زویم سړی نشي تللی لوی کلمې به دې ویلي نو په مخه به کلمې د وګای نه دا د ګاډي لار خو نه خو مجبورا مقصد دا دی څنګه وکړو دا ماشین در هغه خپه ماته ده ټیک هم 3000 روپۍ هم دلته دیکه ولګوله دغه ځای کې به تاسو کتلې خلک کسان دیکې ولګولې بله زموږ یو ګاډی کلټي شوی دی هغه خاص خاص شی دی صحیح ده نو موږ ته په دې روډ باندې ډېر غټ مشکلات دي ټیک ده خدای دې په خیر ورسوه او ستاسو لار دې اسانه کړله په پورته دې خدای په خیر ورسوه زما په خیال مارچ کې الیکشن نه روان دی مارچ پورې لا کافي ټایم دی ډېر ټایم پکې لګي نو زما خیال یا ګاډو کې ګرځېده یا د ګانا بجانه لګول یا پوسټر لګول یا د ډېر خیر هغې ته به ضرورت رهي هغې باندې ستاسو اوټ نه پیدا کېږي که اوټ ستاسو پیدا کېږي دا چانس دی اوس مارچ پورې ټایم دی دا روډ وکړی دی خلکو له دا په ټول په سمیټه اوټ ته انشاءالله دا به تاسو ته لګي او حقیقت هم دا دی کار په کار دی لکه په کار باندې سړی اوټ والي مزم کوي که نه په پیسو که ته اوټ والي یا په ټینکۍ یا په پیپ باندې هغې ته اوټ وایي اوټ خو دا دی چې ته کار وکړې ته اوټ والي پر قربه شي په الله لور کې اجازت او ګورئ همدم ټي وي ته لوی الله په امان